د بني اسرائیل کې یو ښځه وه او دا ډېره بدکاره وه. الله تبارک وتعالی ورته حسن هم د انتها نه زیات ورکړی، ډېر زیات حسن ولا الله تبارک وتعالی ورکړو. نو دا څومره حسن چې الله ورکړو کنه نو دومره دی کې بدکاریم زیاته وه، بدکاریم زیاته وه. او په دې بدکارۍ باندې به دې دومره پیسې پیدا کولې کنه ځکه چې غټ خلک په ولا راتو چې دې ځان ته یو لوی محل جوړ کړو او په هغې کې یو تخت جوړ کړو، دا په هغې تخت کې ناستله لکه د بادشاهي، په هغې تخت باندې به ناسته وه، ده په هغې تخت باندې به دا کېناستله او په هغې به ناسته وه چې بدکارۍ له به کوم خلک راتو بس د هغې سره به یې بدکاري کوله. دا د دې مشغله وه، ډېره پیسه یې جمع کړې وه، حسن هم و مال هم و، بس عیاشۍ یې کولې. د الله تبارک وتعالی قدرت او په دې بني اسرائیلو کې یو نوجوان هلک و نوجوان بې واده هلک و نوجوان دې ورځ د دې د دې کور په دې مخه تو د دې د محل دروازې او ګیټونه کوله وو او دا په دې کور کې مخامخ ولاړه وه. د هغه بې اختیاره نظر اوچت شو په دې ولګېد چې دا یې ولیدله سترګې ښکته کړې خو د دې هغه حسن او هغه شکل و صورت د هغه په ذهن کې راغی، د هغه زړه ته پرېوت، د هغه زړه ته پرېوتو هغه شکل صورت او د هغې حسن د ده زړه ته پرېوت. سر یې ښکته کو، استغفار یې شروع کو، لا خو د دې هغه شکل صورت د ده د ذهن نه نه وتو. چېرته ذکر کوي هم د دې شکل صورت مخې له راځي، چېرته په تهجد ولاړ دی هم د دې شکل صورت مخې له راځي. نوجوان په عبادت کې ښه زور ولګاو، ښه زور یې ولګاو، روجې ونیولې خو ښځه تې یېره نه شوله، حتی تر دې پورې چې ځان له سزا ورکول شروع کړو، سزا ورکول ځان له شروع کړو. پرله پسې درې څلور روجې مسلسل په ناره ونیولې، روژه ماته یې پکې نه کو، پېشمنۍ پکې نه کو، ځان له سزا ورکول شروع کړو چې دا زما په ذهن کې څه راغلي دي. لیکن د هغه د ذهن نه د ښځې هغه شکل صورت نه وته. بس دا فیصله یې وکړه یاره زما په عبادت کې اوس زړه هسې نه لګي، ځمه دغې ښځې له اوس ځم، اوس دې ښځې له ځم. هغه پیسې پیدا کړې څومره چې د هغې پیس و د بدکارۍ نعوذ بالله، هغه پیسې مایسې پیدا کړې او لاړ دې ښځې له، چې دې ښځې له لاړ او هغه پیسې ورته ادا کو ورې کو او دې ورسره خواته کېناست چې دې ښځې ته وکتل او بیا یې ځان ته وکتل او ګیر چاپېره دې محل ته وکتل، د زړه دنیا یې بدله شوه. دې زړه کې ولا الله یو خبره واچوله، ته به په مصله نه وي ناستو، ته به په ذکر اذکارو کې مشغول نه وي، ته خو به الله ته به ژړاوي، ته خو به په مصله ناست وي، اوس د یوې بدکارې ښځې سره یو نامحرمې ښځې سره د هغې په پالنګ ناست دی. دا څه کوي؟ دا هلک د زړه دنیا بدله شوه، دې څه وایي ټوله توجه راله خرابه کړې ده. ښه هلک مانا بیا خبره ګډوډه شي مصیبت را پکې دا دی که نه. دا هلک د زړه دنیا بدله شوله چې دا زه څه کومه، دا زه څه کومه. خیر دی خو ذهني برابر نه دی که نه. په دې کې د سترګو نه د هلک اوښکې روانې شي، زنانه ورته ویې ولې ته خو جاړې، بس هغه هلک ورته وایي ټیک شو زه لاړم، ښه زه ځمه زه ځمه. ښځه ورته وایي چې کوم مقصد دپاره خو راغلی هغه خو وکړه، بیا ځه خبرې را سره نه کوې مه کوه، خو پیسې مې در نه اخېستې چې د کوم غرض دپاره راغلی خو وکړه که نه. هغه هلک ورته وایي نه زه د خپل رب نه یېرېږم، زه د خپل رب نه یېرېږم. چې دا خبره وکړه د هلک بدن په لړزېدو شو، زه د الله نه یېرېږم، زه د الله نه یېرېږم. ښځه ورته وایي ته خو عجیبه انسان یې، زما چې څومره ژوند دی څومره ژوند دی ما له دې ځای له چې څوک راغلي هغه د خپل مقصد پوره کول نه بغیر بیا واپس نه دی تللی، او خپل مقصد یې پوره کړی بیا تللی دی. دا ته څنګه انسان یې؟ نوجوان هلک یې بې واده هلک یې دومره په تا باندې د الله یاره ده. هغوی نه زه نشم کوی. هلک د دې ځای نه ووتو لاړ خپل کور ته، د الله په دربار کې پرېوتو، وی جوړل وی جوړل وی جوړل، الله دا ګناه راته معاف کړه، الله تعالی ته د یو بدکارې ښځې مخ وخو، الله ما معاف کړه. الله اوس د دې زنانه په زړه کې یو خبره پرېوتله، ګورئ
زنانه په زړه کې خبره پرې وته دا الک چې د زنانه په زړه کې دا خبره پرې وته چې دی نوجوان الک ته وګوره بی واده الک ته وګوره دا هغه په زړه کې دومره د الله یره ده او زما په زړه کې د الله یره نشته دی تاسو ولې د الله نه یریږم یره دې خبرې په زړه کې لګ سکړه ملامت کړه فیصله وکړه زم توبه وباسم زم زر تمام د نیکانو خلکو سره کې نه د نیکانو خلکو سره اوس د دې خزي د دې نوجوان الک سره لګ غونته کې ټیم د صحبت شو کنه یو 15 منټه سره صرف کې نه استلا الکم راغله د بدکارۍ په نیت باندې خو واپس نه لاړ الک نیک الکو بدکار خزه چې د نیک الک سره کې نه است دغه ژوند څنګه بدلیږي ګوره وتا د نیکانو خلکو سره بعض اوقاتو کې اسی د دوی مجلس سزای اسی د دوی سره ناسته کوي چې د دوی سره د ناسته کول ګورستا به ژوند بدلیږي ها د دې خزم د زړه دنیا بدل شو ملامت شو چې دازه سکوما او د کور را روانه شوله زم چې موسی علیه السلام ته وما چې الله تبارک وتعالى ته فرمایي چې ما معاف کړه توبه وباس وزاراله موسی علیه السلام خپل قوم ته بیان کړي وعظ او نصیحت کړي د دې زنانه یو سړی ته وویل ویتلال شه موسی علیه السلام ته و چې پلان کوي راغلی دا څوک راغلی دا پلان کوي راغلی دا او ستا سره میلاوي دل غواړي دا خو مشهور خزه و تمامي دنیا پیژندله الله ولا حسن ورکړو مال ورکړو او بلدار چې بدکاری به هم کوله نو څومره غټان خلکو چې وي پیژندله دا بعض خلک هم په سوال جواب باندې نه پوهیږي په سوال جواب تور ته لکه خبره ته دي سی وکنه چې غلار شي دي سی ورانه وجاړه به وکي چې بس اروغه خبره بل سکی ورانه کله هغه سره دي سی و اغم لاړو موسی علیه السلام بیان کړي او دی ورته وی پلان کوي راغلی د ستا سره کار دی ستا سره کار دی اوس هغه تمام خلکو پیژندله موسی علیه السلام الله ډیر جلالی شان او غوسه ډیره سخت ورتله موسی علیه السلام ول چیرې زوس بیان کوم او د بیان په دوران کې ماته وی چې پلان کې خزستا سره ملګری خو ټول خلک پیژني دا خلک به زما متعلق سوی چې ښا دا د موسی علیه السلام سره کار دی دا د موسی علیه السلام سره کار دی موسی علیه السلام الکستوی ورکه هغه ته چې نه ملګری تاسو سره لړکېګا تاسو سره نه ملګری دا خبره وکړه اکسراغه وی ته خو د موسی علیه السلام ډیر زیات بدی شي ډیر زیات نه خوخه یې هغه خوستان نوم بدل کېده چې ما ته پلان کې تاسو سره ملاويږي ډیر بدی نه دی تاسو ویلې هغه په جلا شو په زمانه به بالکل نفرت کې ځکه ډیر ګناګار یم هغه د زماني پیغمبر دی او زه بدکار یم هغه په زمانه ولې نفرت نه کوي په جلا شو واپس را روانه شو کور تراله جاړي چې زه سو کوم زه توبه څنګه وباسم جاړي کور ناشته ده د دې کې موسی علیه السلام چې بیان ختم کړه کنه د الله تبارک وتعالى د طرف نه ورته وحی وشو دا خزه په دې دوران کې چې په کور کې ناشته ده په جړه سر ده د بار نه ورته ور وټکېده بار نه ورته دروازه وټکېده خزه اوس دروازه نه کولاوي ځکه هغه ته پته وا چې بیا به څوک بدکاري لراغلي یاره کو زور ته وامه چې ما دا کار بس کړی دی خو بیا به ما مجبوره کوي پریدي مینا په زور به سره بدکاری کوي او ما خو توبه استری دا زه خو د توبې ځان له طریقه ګورم چې الله مې توبه په طریقه قبول کړي خزي دروازه نه کوله ولا بار دروازه ټکیږي زنانه په یاره لاړه چې زه کو ارسو کې زه به ته پخپو پریوزم چې ما معاف کنه بدکاری زنه کوم چې وری کولا او کو سګوري چې مخامخ د زماني پیغمبر ولال دی حضرت موسی علیه السلام ولال دی دا ورته حضرت تاسو زما په دروازه کې دا خو هغه دروازه چې دلته ټول عمر زناکار او بدکار راځي ماته دا ورته کوي نن پکې د وخت د زمانه پیغمبر ماته ولال دی حضرت تاسو دلته موسی علیه السلام ورته فرمایل وی خوري زو دلته وی ولې رااله وی ذکر عالمه چې کله ما التواز او نصیحت بس کو وی الله تبارک وتعالى ما تستا په سر باندې رټنه راکړه تا توبه استله الله قبول کړي نه بلکې الله ته دومره خوښ شوی دومره نږدې شوی چې ستا په سر الله زور وتلم ستا په سر زور وتلم چې موسی کوم زنانه چې راغلی و دا ما ته ډیره زیاته نږدې زنانه را هغه توبه استله هغه ما ته را نږدې شوی دا او تا ورته موسی داسې څوک کوي خوري ما معاف کا زه درنه معافي غوښتل راغلم ما معاف کا الله ستا مغفرت کړي دي
او زنانه خو پوه شو چې زما رب څومره مهربانه دی ما خو الله ته څه ویلي نه دي ما خو الله ته لاس لا نه دي اوچت کړي ماله شرم راځي ماله حیا راځي زه به په کومو سترګو الله تعالی لاس اوچتوم زه به په کومو شونډو الله تعالی چې الله ما معاف کا زه خو جاړم په زړه کې ځان خورم چې الله ما به معاف کوي څنګه ما به څنګه معاف کوي ما خو لاس ویلي نه دي او بلکې زما توبه په اسمانونو کې قبول شوې ده زما رب دومره مهربانه دی دومره مهربانه موسی علیه السلام ته واپس لا زنانه سوچ کې چیرې دا کور خو بوس پریدم دا بنگله خو به پریدم ځکه زه خو یو زنانه مې یوازې پاتې کېږم یو مې خادمه ده موږ دوه تنه زنانه یو موږ د نارینه او ځان څنګه خلاص کړو دلته هماغه بدکاره خلک په زور نیت باندې راځي دلته زه دا ځای پریدم ښه چې پریدم نو چېرته به ځم بیا به چېرته ځم ښځه یم چېرته به ځم په ساراونو به شپې کوم فکر ورته راغی چې یاره کم نوجوان هلک چې دلته راغلی و بیا د هغه د وجې نه زما ژوند بدل شو زه هغه له زمه پیدا کوم هغه ته به وایم چې زه به ستا خادمه یم زه به ستا خدمت کوم خو ما د ځان سره پرېږدم هغه هلک له به لاړ شم د هغه به خدمت کوم چې د کوره ووته تپوس یې کوه هغه نوجوان هلک کوم ځای دی علامات یې ښودل حتی تر دې پورې چې هلته یې ځان ورسو چې ځان یې ورسو وی پلان کې کوم ځای دی وی دغه کوټه د بدیک ځای په عبادت کې مشغولي وی ښا دې چې دروازه وټکوله او الک چې دروازه کوله وکړه دې ته وکتل چې دا خو هغه زنانه ده چې کوم زنانه له زبدکارۍ لتلم دا خو هغه زنانه ده چې زما ټول عبادت یې مال خراب کړو زما د فکر او د ذهن نه وتله دا بیا دلته راغلی دا و یرید دالک چې دا ځل په ما پسې کور ته رااله او دا ځل مې د ایمان نه خلاصوي دا ځل مې د ایمان نه خلاصي الک د دې یاري د وجه نه چې داسې وکتل چغه اوله پس مکه راتاو شو بیهوشه شو دی وړه کوراوړه کوه غسا ور کړی او فات شو په دغه ځای باندې په دغه ځای فات شو الله بس خاندان والو ته ډیر لوی تکلیف ورسېدو خزم ډیر زیاته خپه چې د چا خدمت لراغلی او ما اخورانه لا رخصت شو او ما خو خبره مونږ کړ چې سره راغلی ما زما خو د زړه دنیا بدله شوې ده تاسو یو کو یره د دې الک نور سوخشته دی وی او یو ورو رشتہ دی وی زه دلته پاتې کېدل غواړم وی ټیک د موږ داغه نه تاسو کو کوستا سره نکاح کول غواړي ځکه د خځې خپل ټول تفصیل بیان کو چې ګورې زه مشهور بدکار پاتې شوی ما خو اوس می توبه استلو د دې الک د وجنه دا کوم چې وفات شو داغه نه تاسو کو دا غرور نه ولا هغه ورته ټیک شو اگر چې دا یو مخ کې یو بدکار خځه پاتې شوی دا خو چې اوس توبه استلی نو زما قبول ده دا سره نکاح وکړو تاریخ کې لیکل شوی دی چې دغه خزي و زامن پیدا شو او داوو واړه د بنی اسرائیل اولیاء و زامن دغه نه پیدا شو و واړه د بنی اسرائیل کې لولي اولیاء دې واقعي موږ ته دوه خبرې معلومه شو یو خدای چې زما رب سمرا مهربانه او دویم دا چې د نیکانو خلکو په صحبت کې نه د زړه دنیا خو به بدل شي د زړه دنیا خو نیکانو خلکو سره نه استه کوي رب ډیر مهربان ذات اندازې خسته بیان ته ورزول لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې بتاوس ته ان شاء الله العزیز خسته واقعیات او بیانات ملایويږي او د نور ملګرو سره شریک کړئ ډیر مننه